वाओ रे सुनो FM रेडियो नेटवर्क। بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو اوریدونکو او د سونو خیبر پختونخوا او د فیسبوک او د یوټیوب په پاڼه باندې زموږ پروګرام کتونکو تاسو ټول خپل پروګرام با خبر پختونخوا سره السلام علیکم. څنګه چې تاسو ته معلومه وي چې نن د زموږ د پاکستان د تاریخ یو ډیره مهمه ورځ ده. نن 14 دسمبر دی او د 14 دسمبر زموږ په د پاکستان په تاریخ کې په ډیرو حوالو سره نن موږ له یاد دي او د هغې غټ وجوهات دا دي چې کله زموږ پاکستان جوړ شو نو یو څه کال پس دلته اړې ګړې جوړ شو او دلته چې کوم حالات جوړ شو نو د هغې د وجې بیا موږ نه بنګلادیش بیل شو. د هغې نه پس بیا موږ وکته چې وجوهات هر قسمه وجوهات پکې وو، خبرې اترې پکې وي، بهرنۍ لاسوهنې هم پکې وي او زموږ دشمن هم دا غوښته چې موږ د خپلو کې تقسیم شو. د هغه وخت پوهان دا وایي چې چونکې پاکستان په خپلو خپو باندې د ودرېدو اړخ ته روان و، په هغه وخت کې زموږ اټمي پروګرام هم یو طرف ته روان و، نو دا فیصله شوې وه چې د پاکستان د زیات نه زیات زور ورکړی شي. نو زموږ ټول څومره هم چې زموږ دشمنانو نو هغه ټولو دا کوشش کړو چې پاکستان ته د زیات نه زیات زور ورسولی شي او هغې د هغه سیاسي مشکل نه چې کوم هلته جوړ شوی په مشرقي پاکستان کې د هغې نه فایده واخیسته. او نن هم موږ په پاکستان کې چې ګورو نو هغه عملونه روان دي، په څه ناسه شکل کې روان دي. بیا موږ ګورو نو نن تقریبا یو کال 2014 کې په پیښور کې زموږ ماشومان په نښه باندې کړی شو په دغه ورځ باندې او هغه شهیدان شو. دې نه علاوه اوس هم هغه تسلسل را روان دی چې کوم واقعیات دي د پاکستان سره چې کوم مشکلات دي د وخت کې که پاکستان یو اړخ ته معاشي مشکلاتو سره مخ دی او موږ سره خپل ځان دپاره چې کوم پکار زمونږ پنګه ده او زمونږ چې کومه خزانه ده هغه کې را سره مشکلات دي. دلته زمونږ په ملک کې دننه ملک د قرضونو ډک دی، نو دې سره سره دشمن دا هم کوشش کوي په څه طریقه باندې چې مونږ دې په دفاعي لحاظ سره او په نور معاملو سره هم کمزوری کی او زمونږ په داسې ځایونو کې د لاس وخی چې هغه غلطات نه د ملک چې کوم دی د مشکلاتو سره مخ شي. د هغې غټ مثال تاسو وګورئ. نو پرون زموږ د پاکستان وزیر خارجه بلاول بټو زرداری چې کوم د امریکې په دوره باندې دی نو هغوی د اقوام متحده کې هلته پریس کانفرنس ته وینا کړې ده او چې کله د هغې نه تپوس شو د پاکستان کې د امن امان په هکله باندې نو هغوی دا خبره ډېره په ډاګه باندې وکړه چې په مونږ دې وخت کې که د چا د وجې څه داسې سازش ګورو یا داسې لاسوهنه ګورو نو هغه هندوستان دی چې هغه مونږ مسلسل تنګۍ لګیا دی او هغوی د بلوچستان باضابطه طور باندې په دې باندې ذکر وکړو او نور علاقې هم هغې یادې کې هغوی په خپله دا هم وویل چې په پاکستان کې دننه ډېر زیات کوششونه شوي دي چې که څوک داسې که دننه چا پکې څه لاسوهنې کولې نو د هغې خلاف نیشن اکشن پلان جوړ شو، هغې باندې موږ مکمل عمل درآمد کړی دی او د هغې ټولو کې غټه نتیجه دا راوتې وه چې کوم په دنیا کې فاینانشل اکشن ټاسک فورس FATF چې ورته وایي نو هغوی وایي چې هغې زموږ دا کردار منلی دی او زموږ هغه شکل یې واپس ته خړ نه سپین ته راوستی دی. نو پاکستان دوی په خپله هم دا ویلي دي چې پاکستان چې کوم کوششونه کړي دي چې دهشتګردي د خپلې سیمې نه ختمه کړي نو پاکستان پکې ډېر زیات کار کړی دی او دنیا دا منلې هم ده. دا ټولې معاملې روانې دي او دا نن زموږ د تاریخ یوه ډېره مهمه ورځ ده او کوم چې ژوندي کامونه وي هغه خپل حالاتو له ګوري، خپل معاملاتو له ګوري او د هغې په رڼا کې شاته چې ګوري د مخکې منصوبندي کوي. اوس مونږ دې وخت کې ګورو لګیا یو چې یو څو ورځې مخکې زمونږ د بلاول بټو زرداري صاحب نه مخکې زمونږ دلته چې کوم وزیر خارجه وزیر مملکت وه هنا رباني کر صاحب هغې هم دا خبره کړې وه چې مونږ کاغذونه ثبوتونه دنیا ته ورکړه چې زموږ په ملک کې که د خپلو مقصدونو دپاره هندوستان او بعضې نور ملکونه دلته لاسوهنې کوي لګیا دي او مونږ مشکلاتو سره مخ کوي. مونږ به دې ته ګورو چې نن زمونږ دا چې کوم د مخکې د تګ لارې څه دي او دا مشکلات چې کوم دي دا به څنګه مونږ د دې نظام خلاصولی شو.
کمی داسې کمزوري دي چې دشمن د هغې نه فایده اوچتوي او مونږ تقسیم ساتي مونږ یو بل سره په جنګي او هغه جنګ نه هغه خپله فایده اخلي لګیا دی. په دې ټولو معاملو به خبرې کوو. د دې معاملو ماهر او د دې سیمې وتلی خبریال صفی الله ګل صاحب ما سره سټوډیو کې موجود دی. صفی الله ګل صاحب تاسو ته خپل پروګرام کې هرکلی ویم. صفی الله ګل صاحب چې کوم دی دلته په پېښور کې او د پاکستان په مختلفو سیمو کې ډېر جوور صحافت کړی دی. دوی په انګریزي رسپاڼو کې مختلف د پاکستان په غټو کې کار کړی دی، په غټو ټي وي چینلو کې د مشر په تور باندې کار کړی دی، په پېښور کې د 2-3 چینلو مشر پاتې شوی دی او اوس هم دوی په دې معاملاتو باندې پوه دي. د دنیا مزل یې کړی دی او په دې معاملاتو باندې پوه چې دنیا کې چرته داسې معاملات کېږي نو هغوی ورنه څنګه ځان خلاص کړي. صفی الله ګل صاحب دا زمونږ ګورو که نن 14 دسمبر دی، ما خبره وکړه د زمونږ هندوستان هغه وخت دغه کړی وه لکه د ټوله دنیا د مني په خپله بیا وروستو کې د بنګالیان زموږ چې کوم رونو هغوی هم دا خبره ومنله چې دی کې د هندوستان چې کوم نو هغه پکې ډېر لوی لاس او خفګان پکې خو د دلته هم و، خو هلته نه ډېر زیات لاس و. بیا مونږ نور هم مسلسل وقتاً فوقتاً ګورو چې دلته زموږ په دې سیمه باندې چې دا څه روان دي. نو آیا دا صرف یو اتفاقي خبره ده که نه دا چېرته د یو پلان یې سوي او دا ارزه کې داسې کېږي؟ مرحبا جان، لکه تاسو چې د یک شم خبره وکړله او یو واقعا هم خاص کر چې کله ټیرریزم خبره مې راشي نو اتفاقیه نه وي، هغه باقاعده پلانینګ سره کېږي، هغې دپاره ډېر کار کېږي او نه د یوه ورځې کوي او نه د 2 ورځې خبره وي. دا هغه باندې او یې نه چې په میاشتو او په کالونو په هغه باندې کار شوی وي. تاسو د 16 دسمبر خاص کر 16 دسمبر چې کومه ده هغه 2 غټې حوالې سره د مجاور ذهن ته راځي. په ټولو نه تازه خو دا چې ګڼه اوس هم چې رایاد کړو نو هغه ماشومان چې د 16 دسمبر هغه ذهن نه ووځي چې د APS آرمي پبلک سکول باندې او بیا چې کومه ده هغه ټولې پانه پس چې کومه انویسټیګیشن او لکه تاسو د نیشنل اکشن پلان او بیا د هغې په صورت شو چې کله انویسټیګیشنز او خلک ونیولی شول، سهولتکار ونیولی شو نو ټوله چې کومه ده د دغه سیمې نه په هغه بله اړخ ته ګڼه افغانستان په هغه ټایم باندې چې هغې سایډ نه ګڼه دا ټوله راکېدله. بیا موږ دا مو وکتل چې په افغانستان چې کومه ده په د پاکستان بالکل د بارډر سره 14 کنسولیټ ګڼه انډین کنسولیټس چې کومه دي دغه د 14 نه خو د کنفرم خو بس ویل چې 17 چې کوم هغه په یو هاسپټل شو نو دا د هغې دفترونو دا د دوی د دفترونو د انډین کنسولیټس نه دغه نو ولې د پاکستان خالي د سیمې سره نږدې ګڼه. بیا موږ هغه وکتل چې د کلبوشن په شکل کې هم ګڼه موږ د هغه ما سوال دلته شته دی چې لکه دوی بیا څه کوي دلته که نه ښه دا یو طرف ته خو دا کتل دي چې خالي په یو واقعه نه تاسو کوم د پاکستان یو هغوی نه یو حصه چې کومه ده تقسیم کولو تاسو خبره وکړه او تاریخ ګواه دی. دا خو دا نه دی چې یو د ما د تا د خولې یا د بل چا د خولې خبره ده چې کله پاکستان جوړ شو نو په هغه ټایم هم دغه خبره وه چې اوس دغه ملک یا تاسو خالي که هغه تاریخ راواخلئ یا د خلک چې د پاکستان و برخې ته څه راغلل ګڼه فاینانشلي اول نه د اول ورځ نه پاکستان چې کله موږ بیل شو هندوستان نه چې را بیل شو نو پاکستان ته فاینانشلي څه ورکړی شو هېڅ نه ورسره اکنامیکلي دی سټرانګ شوی او تر ننه ورځ پورې ګڼه پاکستان هغه جدوجهد او کوشش او په خپل غا باندې بیا که وګورو میلیټري ګڼه چې د کوم یو ملک چې کومه وي د هغې سرحدات دپاره او د هغې د دفاع دپاره چې کوم ظاهره د خالی د خلکو ضرورت نه خو د فوج او د فوج چې کومه اکوپمنټ دی هغه ډېر اهم وي ګڼه د هغې دپاره هغه چاهے فضایي ده هغه که بحري ده او که بري ده هغه هم تاسو ګڼه خو څه په هغه نه دی ډاکومنټډ دی او په هر یو ځای باندې دغه موجود دی چې د پاکستان په برخه باندې څه ورکړي شوي وي. نو دغه مطلب دا دی چې پلان ګڼه د پاکستان د جوړېدو نه اول ګڼه څه تاسې پلانز یا تاسې طاقتونه موجود وي چې هغې مخکې دپاره هم خبره روانه کړې وه چې ګڼه دغه کمزوري به وي او کمزورتیا لکه دا نن چې زموږ کوم مشکلات دي کوم کمزورۍ دي دا د پیلې ورځې نه را روان ظاهره ده چې د یو غانه نه بیا اچویی نه چې خبره د
موږ په کتابونو کښم ها دغه خبره د ځنې خلک مختلف ګڼه د هر یو خپل انګل یا دغه سره خبره کوي، خو د ما خپل بیلیف چې کومه ده چې ته وګوره چې د تا ایجوکیشن همیشه چې کوم هغه ویایي نه اوس هغه ډېر ریسنټلی ایون په سوشل میډیا باندې هم ګڼه دا ډېر زیات دی. رشین KGB یو لیکچر دی ګڼه هغه ارویدونکو سره تعلق لري چې اوس د قانون چې کوم دی یا د ملکونو سره د ډایرکټ جنگو ضرورت نشته. ښه هغه مین چې کوم په ټولو ناول د هغه په کوم یو شی باندې اٹیک کول وی هغه د هغه قوم ایجوکیشن سیستم یې اٹیک په وکړه. ښه دویم چې کومه دا د هغه ایډیولوژیکل چیلنجز غنا هغه چې کومه ایډیولوژي نظریاتي هغه ته په هغه تفریق راوړه. زه دا یو کال ګورم کې دې چې څوک پکې اډ کوي نو لږ باندې خیر وګورو چې دې پکې سوي. جی السلام علیکم جی څوک یو د کوم ځای نه؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ ښه یې تاسو؟ جی تاسو څوک یو د کوم ځای نه؟ زه ډیو مشال خبرې کوم دوانه نه. جی ښه تاسو به څه ویل غواړئ جی؟ بالکل مسرت سره دلته پروګرام نشي اورېدلی نو که لږ موضوع راته وښایي نو بیا ډېره مننه وي. ښه جي ښه زموږ موضوع خو جي د پاکستان چې کوم د دې وخت کې دلته غیر چاپیره سیمه کې چې کوم یو صورتحال جوړ دی نو په هغې باندې خبرې اترې روانې دي او دا ګورو لګیا یو چې د پاکستان د اولې ورځې نه تر اوسه پورې چې دا کوم زمونږ په سیمه باندې لګیا دي څه روان دي نو د دې وجوهات څه دي او په دې کې د 14 دسمبر دا کردار پکې څه دی موږ په دې باندې خبرې کوو لګیا یو نو وقتاً فوقتاً موږ لکه مشکل خبرونه اورېدلې دي نو په 14 دسمبر په هکله باندې اورېدلې نو په دې باندې لګیا یو خبرې کوو. تاسو څه ویل غواړئ؟ رابطه ورسره وشو خو هغې ته زموږ د موضوع پته نه وه نو هغې پروګرام به زما په خیال هغه کړی. ښه تاسو خپله خبره کوله چې دویم نظریاتي دویمه چې کومه دا نظریاتي دریم چې کوم اټیک وي چې هغه پې کوي هغه د دوی چې کوم دینی عقاید وي مذهبي رجحانات چې کومه دا هغه چیلنج کوي. نو که تاسو وګورئ چې کله په بنګلادیش پاکستان چې دوه حصې یا نه وګڼه یو پاکستانو مشرقي او مغربي نو الته استادان څوک وي ټیچرز یا ایجوکیشن سیکټر شي کوم یو خلک وي نو د هغې ځای نه هغه بیج چې کومه ده هغه هلته خو او یې نه چې خو بیج یې لګولی او د خلکو په ذهنونه او د عام خلکو چې کومه ده او هغې نه که موږ وګورو نو عام یو وجوهات چې ګڼه هغه خلکو باندې تخم چې واچوي تاسو چې هغه ورته هغه ظاهره د لویېدلو هغه کېدلو نو یو خو هغه فیکټر ګڼه تاسو ګورئ چې ګڼه دغه د یو ورځ خبره نه ده چې موږ ووایو چې یا دا واقعه وشوله واقعه خالي نه ده هغه واقعې په شاته چې کوم هغه دي ایلیمنټس دي. بیا که تاسو وګورئ نن بلکې زه به الټه تاسو نه به زه دا خواستم وکړم چې د دغې سره ریلیټډ یو په کراس روډ باندې ما یو آرټیکل د تاسو مې ویلی و او خاص کر په هغه کې یو ذکر شوی دی چې د 15 اگست غنا 15 اگست انډیا یوم آزادی مناویږي سن 1975 باندې یو واقعیا شوی دا کله غونته اول غنا تاسو غاکي نو هغه بل غونته یی نه چې ورسره بدا ایکسپلین بم شي اور د ماچ کوم پوینټ اف ویو دی هغه ډیر ورسره ریلیټډ دی. دا خو زمونږ لکه یو آرټیکل ډیر مزیدار او چونکې زمونږ لړو شو چې یاره دا مونږ ولیکو په دې باندې او دا خبره راښکاره شي چې هغه وخت کې شوي سو نو په دې کې ما کتابونه لټول نو په کتابونو کې ماته یو کتاب میلاو شو چې کتاب کومو نو هغه سړي لیکلی و چې کوم د په کال 1991 کې د پاکستان نه تلو او هغې ویل چې زه به اوس ځم خپل بنګال ته هغه د بنګال و هغه ویل چې زه به اوس د هغه اړخه جنګېږم او زه به خپل د خلکو حق اخلم او د هغه دا خیال و چې هغې سره ډېر زیاتې کېږي ځکه چې د هغه سړي الیکشن ګټلی دی هغه له د پاکستان د وزارت عظما حق نه ورکړی کېږي نو هغه ویل چې مونږ سره دا ظلم هم کېږي او نور هم هغې ته خبرونه راتلو هغه وخت به هم همدغه پروپیګنډې به څنګه چې نن کېږي چې پلان کې علاقه کې ظلم روان دی یا دیزي کې روان دی نو څه خبرونه به ټیکه مو ډېر ټیک خبرونه مو او ډېر به پکې خلکو زیاتې هم کولو نو دی وایي چې زه کله د دې ځای نه روان شوم نو ما سره دوه ملګري نورو زما دلته ډیوټي وه مونږ د بهاول نګر په سرحد باندې چې کله واوړېدو مونږ لاړو انډیا ته دلي ته ورسېدو نو مونږ هلته خپله ګرفتاري ورکړه چې مونږ راغلي وو
مونږ په پاکستان کې مونږ خپل مشرقي پاکستان ته ځو، مونږ هلته نه جنګ کول غواړو مغربي پاکستان سره. نو دی وایي چې کله مونږ هلته ورسېدو نو مونږ هلته زمونږ چې کوم یو عبوري کابینه جوړه شوې وه د بنګلادیش دپاره، نو هغوی مونږ ته ډېر ویلکم وکړو او هندوستانیانو هم مونږ ته ډېر زیات ویلکم وکړو. مونږ یې په غاړې ویستو، ډېر زیات خوشحاله شو چې تاسو ډېر غټ کار کړی، تاسو راغلي بس راځئ. خو هلته مونږ ویل چې مونږ ځو که نه اوس مخکې ځو، نو هغوی راته ویل چې نه تاسو مخکې نشئ تللی، تاسو به دلته اوس یو 15 ورځې تېروئ. نو مونږ ورته ویل چې مونږ 15 ورځې په دلي کې څه دپاره تېرو؟ نو مونږ ته وایي چې دلته د پلان کې جرنل صاحب دی، جنرل اوبان نوم یې پکې لیکلی دی، وایي دی به تاسو پوهیږئ چې تاسو به کله هلته لاړ شئ نو تاسو به څه کوئ. نو دا چې چا دا کتاب لیکلی دی دا په خپله هغه وخت کې د پاکستان د فوج کې و، د زینتلو. نو دی وایي چې مونږ مازغه وګرځېده چې دا څه شو، مونږ خو دې ته نه راغلي چې مونږ به د هندوستان نه تپوس کوو چې مونږ به بنګلادیش کې څه کوو. نو مونږ له هغوی ویل چې نه تاسو داسې په ځان نه به څه نه کوئ، دی چې دله څه کوئ تاسو، دی چې دله څنګه وایي تاسو به هغه رنګې کوئ. بیا وایي چې مونږ مخکې بس مونږ خو هلته بس بیا ګیر شوي وو، بیا وایي مخکې لاړو چې تلو نو هلته مونږ ته مسلسل پته چلېده چې زمونږ مکمل اختیار او واګې چې کمې وي نو هغه به د هندوستان په لاس کې وي، او به د کلکتې طرف نه بنګلادیش ته چې کوم نن سبا بنګلادیش دی هغه وخت کې مشرقي پاکستان په دې کې به مونږ له ویل چې اوس دلته داسې چلو کوي، اوس دلته داسې چلو کوي. نو چې هغه به مونږ ته څه ویل نو مونږ به هلته نه کول. نو مونږ به خپلو خلکو له ویل چې دا کوم بیا زمونږ وروستو کې صدر شو چې دا څه روان دي، دا خو ډېر غلط روان دي، مونږ خو دې دپاره نه راغلي چې مونږ به د دې کارونه کوو. هغوی ویل چې بس اوس مونږ دوی سره یو. نو بیا هغوی د دوی وایي چې بیا هندوستان بیا د دې په اړ کې مونږ نه یو درخواست واغستو چې تاسو زموږ مدد وکړئ. نو بیا هغوی راواوړېده او هغوی بیا دلته جنګ وکړو. چې هغوی کوم جنګ وکړو نو هغه دومره ډېر لوی فوج و چې زمونږ چې کوم د مغربي پاکستان چې کوم هلته خلک وو د هغوی نه 7 ګونه زیات خلک راغه. نو هغه وایي چې بیا مونږ هر څه په خپله وکته، نو مونږ ته بیا احساس وشو چې مونږ خو ډېر زیات غلط طریقې سره استعمال شو. نو بیا وایي مونږ خپل ملک کې په دې خلاف تحریک شروع کړو یو ځل بیا په بنګلادیش کې چې نه مونږ خو دې دپاره دا نه کړي چې مونږ به د هندوستان د اثر لاندې ځو، دا خو مونږ دې دپاره نه دي کړي. نو بیا هلته زمونږ خپلو کې قرانې راغو په ملک کې، او بیا د هغې په نتیجه کې تاسو وګورئ نو بیا چې کوم د بنګلادیش صدر شیخ مجیب چې کوم د چا د وجې دا ټوله مسله مغربي او د مشرقي پاکستان جوړه شوې وه نو هغه پکې بیا وجلی شو. بیا هغې نه پس دا یو معامله، نو دا د هغې چې کتاب وګوري سړی نو سړي له پته وچلي چې څه معاملې خو به زه ټیک وي، د هغې ګیلې ټیک وي چې هغې الیکشن به ګټلی و یا به هغې له زیات سیټونه میلو شي و هغوی نه به یې کړي، یا به دلته د هغې حقونه په دې پاکستان کې دننه او هغې له به خپل حقونه نه میلو شي. خو هغوی خپله چې کومه مین خبره ټارګېټ کړې ده نو هغه سړی چې چا کم هلته تللی وه هغې هلته ټول ځوانان متحد کړي و او هغې به جنګ دپاره خلک تیارول. هغه په خپله په دې خبره باندې مجبوره شو چې یاره ما ډېر زیات یې کړی دی، ما ډېر غلط کار کړی دی چې زه د دې ځای نه تللی یم او ما هلته داسې چل کړی دی. نو هغه د خلکو سترګې د پرانیستو دپاره هغه خبره لکه مکمله کافي ده. دې وخت کې خو ډېر زیات خلکو کتابونه لیکلي، تاریخي خبرې پکې شوي دي، خو هغه واقع چې کومه وه هغه پکې داسې وه. نو ما دا په دې باندې داسې وه. تپوس مې په دا پرې تاسو نه ډایرکټ وکړلو چې کومه خبره ما کوله چې ګڼه دی یو بیج تخم غورځه کړی نو هغه اثرات وګورئ چې په کوم غاده تللی، خو چې بیا حقیقت خلکو ته پته لګي. اوس چې کومه دا ریکارډ ولې انډیا په خپل اوس ونه منل چې موږ په بنگلادیش څه کړي دي پاکستان خلاف، ٹھیک ہے. اوس چې کومه دا د موږ په افغانستان چې د موږ په خلاف سش نه دي شوي، په بلوچستان چې څه کیږي د بلوچستان ولا واقع خدا خو بلاول بټو زرداری صاحب هم په دې باندې خبره کړې ده چې په بلوچستان کې مسلسل دی نیخ په نیغه لګیا دي لاس وهي، او هنا رباني کر هم هغه ورځ په دې باندې خبره کړې و چې کوم زموږ منسټر ده نو لکه دا خو دې کې خو کلبوشن یادیو هم گرفتار شو، دا خو ډېر غټ ثبوتونه راغلي و. نو دا خو په کار دی چې دا لکه ایثار شي، نو دا ستاسو سره څه معلومات به دی کړل ایثار به څنګه شي؟ خبره خدای چې دا خو یو کریکټر خو نه چې یو کلبوشن خو نه دی، یو کلبوشن ولاس تر راغلی دی کنه، کلبوشن چې لاس تر راغلی دی دیغه دی. اوس زموږ د خیال چې هغه گرفتار شونه اوس خو به دا شی کم کې دی، خو هغه سوال نه پیدا کیږي. وجه دا چې دا خو یو کس په یو کلبوشن خو نه دی، دا به څومره نورم وي، خو تا ته خو یو لیډ راغی کنه، یو ځای دی ونیولو. نو اوس دغه به د وخت سره ورې چې کومه بیا موږ وکتل چې په بلوچستان چې څه روان وي هغه فیسیلیټیټرز چرته ناست وي، هغه افغانستان چې مو وکتلو بیا دغه تاسو په افغانستان دغه چې یو اس بدا ورته وي چې یو اس فال به ورته وي په افغانستان چې کوم دغه تیر کال غنه
په اگست په میاشت شو شو نو هغه تاسو په خپل هر څه قتل دي هغه کړی په دغه فال نه اول غنا طالبانو ته چې کله حکومت د دو پلاس راتللو په دا نه اول د ان ډي اس اور د را اور د بلوچستان د موومنت چې کوم دی دغه چې دا کسانو میټینګز ولې کېدل او چرته کېدل نو هغه مقصد دا مطلب مې دا دی چې ګوره په پاکستان شي تاسو وختم یو هم ټایم ته نشي دا ولې چې په کوم کې د افغانستان لیا چې کومه دا اوس خو د موجوده غږ شنه شو ولې خو په خوا چې څومره وګوري انډیا خپل انویسټمنٹ نوي کړي کا تاسو کمیونټي ریډیو زلته وګورئ د پاکستان خلاف په کوم زهر با اغه زین به ریډیوز شغا کېدل نو ټول چې کومه دا انډین سپانسرډ یا چې کومه دا ټرینرز چې کوم وی هغه انډینز غوي تاسو د التا چې کوم د ټي وي چینل سره مګنه خود واسطه په خښوي د لغه شوې ده نو هغه ون سایډډ غا هغه طرف ته کلهغه تاسو خالی وګورئ نو دا کنټینیوس یو افورت دی چې په هغه کې پاکستان کمزوري ونه ولا خبره ده او هغه افورت چې کومه دی اده یو مخه نه خو نه دی چې تو یې چې خالی غاده انډیا د ایسټرن بارډر نام هغه کنټینیوسلی انګیج کوي پاکستان کشمیر په غابه نیم کنټینیوسلی انګیج کړی دی په ساوث چې تاسو وګورئ په لاهور کې جوهر ټاون کې دماکي په حق لبا د حق لا انویسټیګیشن آی نه راغی کنه چې هغه انویسټیګیشن راغی په هغه کې د رو ولا غنه هغه پکښه راغی نو سو کاله یې واخصل نو هغه یې نه چې رښتیا چې راسي دروغ کلی ډنګ کړی وي نو دغه شانتا چې یو واقعیا او شی دی هغه او شی دغه دمر اسانی سره موږ ته فورن خو نه پته لګي دلته لکه چې اوس داعش والا اٹیکس لږه کیږي دغه کی مختلف اٹیکس دلته کیږي بیا چې کومه د موږ عمر خالد خراسانی چې کوم دی هغه مو چې د غاول دلو د مومندو والا چې کوم دا غاښنو هغه سره په هغه ټایم باندې ټریولینګ چا کولو دغه دواړه کسانو میټینګ د ان ډي اس سره او د هغه سره د بلوچستان د غاولا سره د چا میټینګو نو دا هغه خبرې دي چې کوم د موږ په کور دی چې د موږ یو خو میډیا د زبر دا خبره وکړو چې د موږ په میډیا باندې په هغه شانت نه راځي او لغونته د پاکستان تاسو خبره راشي نو د انډیا ولا ټوله میډیا چې کومه دا ون سایډډ به لګیا شي او په پاکستان باندې باراشي تاسو خپل انټرویوز ورکړي تاسو خپل په پروګرامونو کې حصہ خسیدا چې دا ون سایډډ غا د موږ زپدانه پویګم چې د موږ میډیا ولې نه په هغه باندې بیا خبرې کوي په دا زموږ ته پوس کوم موږ اکثر ګورو د خلک وایي چې زمونږ د چې تر اوسه پورې د دهشتګردۍ چې دا کم ډېر لوی خو سخته جنگ چې افغانستان کې کېدو هغه نه پس زموږ په پاکستان کې موږ وکړه چې زموږ جماعتونه په نخښه کړی شو زموږ سکولونه په نخښه کړی شو زموږ هر اغازه چې هغه په نخښه کړی شو چې کم نه موږ ته زړه تکلیف رسیدو کنه نو په دې جنگ کې دا شیزونه کله نه اول خو به دا شیزونه نه لکه موږ په دا شیزونه نه کته دا ولې ټارګټ کیږي خو درته ول چې هغه یې نه چې کوم چې تبا کوي نو اوس ماته یاد دي چې اولینې ځل کله وزیرستان شه د میډیا سره تاسو ته بلکې موجود وي چې د میډیا سره انټریکشن غنا یو فرست انټرویو و د غواله نو الته چې خپل علاقې مو دغه نو الته یو ماشوم د 1214 کارونو په لاس شک کومه دا دمره کد نو چې څومره چې د ناس چې څومره دیغه ناغه کلاشن کوفورد د نه غټو نو تاسو مې وکړ چې بچي مکتب ته ځي کنه ځي نو یو ډیر لند جواب یې راکړلو وی چې مشره مکتب مشتا خو استاد مې نشتا اور اوس مې استادان دغه دي نو چې کله ته هغه یې نه چې کوم طبقه دی ایجوکیشن په ټولو ناول طبقه تاو قتل تاسو داینه ټولو ناول خبرونه په کوم ځای چې ټیکس با کېدل یو طرف ته په آرمی لیا په کانوي خو په هغه نه ورسره د موږ په کوم یو ځای نه باندې اٹیک سکولونو باندې یونیورسيټي کالجونه او بیا دغه 16 دسمبر اگین کوم ځای باندې اٹیک شوی چې ټول قوم یې چې کومه دا هغه په کوم شانته ودړ دا روزانه خلک کوي نو اوسه پرې غنا د څنګه چې هغه هراولې نشي اته کاله وشول خو هغه واقعیا چې کومه دا هغه نه هراولې شو نه کولای شو نو مطلب دا دی چې د تا په دغه ځای باندې به بار کیږي او دغه هم یره ده ریسنټلی چې کومه دا یو کوشش شو په د نارث په طرف تم د بارډر د طرف نه بیا د یو بچو په سکول اٹیک کوشش شو خو هغه د موږ چې کوم ملټری الته غا سټابل غا موجود او هغه ریپل کړلو اذروایز هغه د داعش سره یې هغه لینکولو چې هغه ودا به په نارث شبه یو ډیر عجیب غونته واقعیا به چې یو د ماشومان او د جنکو پرایمری یو غوالتا سیټ اپ په هغه باندې د اٹیک خبرو دغه اوس دغه خالي سو نو دغه ته وګورئ چې دا اوس زید کوم ځای نه دغه کې د موږ د قوم غنۍ دغه بار موږ ته وی چې د تاسو فیوچر به موږ اٹیک کوو د تاسو فیوچر
نو دغه وجه ده چې تاسو ایکسټرنل فورسز تم وګورئ. په یو طرف ته آیا ډیرو خلکو لینک کړم دی، خو زه بهرحال بیا هم نغه کوم د سنټکام کمانډر چې کومه د هغه وزټ 14 to 16 دی. ایٹ د سیم ټایم په بلوچستان چې په چمن په ځای باندې د افغانستان او د پاکستان هم جھړپ کیږي. نو دغه څه شیونه دي، څه وجوهات دي، لږ په دغه باندې هم ګڼه هغه قتل ډېر ضروري دي چې آیا موږ ولې پاکستان خو همیشه نه دا ویي چې ګڼه لیو اینڈ لیټ اس لیو. په کوم ځای باندې پاکستان په چا ورغلی دی یا په چا باندې اټیک کړی دی؟ که د 71 وګورئ ها نو په پاکستان باندې شوی دی. 48 وګورئ، د 48 نه تاسو یو کال یا نو پوره شوی چې په 48 شم په اٹیکس شوی دی، 65 بیا په 65 شم اٹیک شوی دی، په 71 شم اٹیک شوی دی، بیا په انا پس تاسو وګورئ د 80s ایرا چې کومه په دغه پېښور کښې څومره بمونه دلته خلاص شوي دي چې نور خو پرېږده د بسونو اډې چې کومه وې هغه ټارګېټ شوي او د چا د لاس نه هغه ماشومانو سکول په دې کمردین ګړی کې مونږ ته یاد دی د ماشومانو یو سکول ته هغوی ظالمانو چې ټرک ودرولې وه هغه ډېره غټه واقع هغه ماشومان هغه اوس هم خلکو ته یاد ده. ورسره زمونږ چې کوم هغه وخت په خلکو سره د ټي وي کتو خو څه نو سینماګانې به وي نو روزانه به په یو دوه سینما کې به هغې نه به بلاسټ کېدو. زمونږ اورېدونکي هم تاسو هم په دې پروګرام کې که څه خپل رای شریکول غواړئ نو تاسو سره 5254 زمونږ نمبر دی د پېښور. تاسو په دې باندې کال هم کولی شئ، خپل د رای اظهار هم کولی شئ. صفي الله ګل صاحب نه که څه تپوس کول غواړئ په دې به هم خبره کوو. صفي الله ګل صاحب مونږ لکه بطور کام مونږ باندې چې کله د حمله شو په خصوصا د پېښور حمله به وایو، هغې نه پس نیشنل ایکشن پلان جوړ شو. نیشنل ایکشن پلان چې په کومه طریقه باندې په هغې باندې عمل درآمد شو، د هغې چې کومې نتیجې راوتې، آیا دا مونږ ټیک طریقې سره اکزیکیوټ کړی و که نه؟ ګورې ظاهره ده چې هغه ډېر شکونه وي لیاغه وي او بیا په بیا ورځ باندې اګین په بیا ورځ باندې نشي کېدلی. خو په ټولو نه غټه تاسو وګورئ که نه چې پاکستان په منی لانډرینګ باندې او په هغه باندې چې کومه د څومره په هغې باندې کار وکړلو، خو بیا اګین تاسو د اف ای ټي اف خبره وکړله، اګین بیا چې کومه دا نه 13 کال پرې هلته اف ای ټي اف چې د چا پاور زیات وي، اختیار د چا سره بیا انډیا خبره راغله په هغه چې انډیا هغه منوورینګ په دغه شان چې پاکستان یا د ګری لیست نه بهر ته پرېښولو نه، خو چونکې اوس دی دو په خپله په دا چې اوس دومره ثبوتونه ورسره وي چې یار پاکستان دغه حد پرې کار وکړلو چې دغه چینلز یې بند کړل چې کوم اعتراضات پې کېدل یا هغه کېدل دا چینلز یې هغه کړل، نیشنل ایکشن پلان یې جوړ کړلو، نو ډېر یو شی ډاکومنټډ یې کړل. هغه باوجود یې لوډ سپیکرو باندې د فرقواریت خلاف دغه بند شو، دهشتګرد تنظیمونو خلاف کارویانې وشو، مختلف ډېر د تاسو وګورئ اپریشنې وشو. دغه اپریشنونو په نتیجه کې پاکستان نه تاسو وګورئ په زرګونو خلک لکه پاکستان نه ووته که نه. نو دا چې کوم اوس دې وخت کې د بلاول بټو زرداري صاحب چې لګیا دی او دا دغه تاسو دا موف لکه دې په کوم نظر باندې ګورئ چې لکه دا څنګه اچانک دومره زیات تیزی سره دواړه زموږ منسټران چې کوم دي نو هغوی دا خبره مخې له راوسته، داسې دومره څه سیریس داسې خبرې پکې وي؟ یاره سیریس خو تاسو ده چې بیا هغه پاکستان د دغې طرف نه خو ښه میسیج د ګورنمنټ چې څنګه دغه چینج اف ګورنمنټ هم شول یا هغه شول یا په دغه نه اول هم که موږ د په دغه پریویس ګورنمنټ هم خبره وکړو نو که د انډیا په طرف ته موږ خو ایون د ټریډ والا او دغه والا دغه ټولې ګڼه تاسې میسیجز ورکړي دي چې لیټس ټاک، خو په دغه نهج پر راتګ مطلب دا دی چې هغه اړو د دغه ته تیار نه دي. هغې ولې هر خبره کې افغانستان پورې اکسس غواړي، افغانستان ته لار غواړو، موږ افغانستان سره مینه کول غواړو، موږ له افغانستان کې دا رقم ولې هر خبره کې هغه ولې غواړي؟ ولې هغه یو او یې نه چې د یو ذهني د خلکو خپل قوم دا جوړ کړی دی چې ګڼه موږ سپیریئر یو، سپیریئر ان ا وی چې ګڼه موږ په پاپولیشن وایز رقبه وایز خاص دی او پاکستان باندې هغه جمله هغه سټیټمنټ درته یاد نه دی چې خالی د قوم کا انډین قوم خالی کا توکاڼې هم شروع کړل نو پاکستان شبه سیلاب راشي که نه نو راشي، نو هغه یو ذهني هغه جوړ کړی دی او پاکستان دی دو ته په دا ریجن کښې یو تاسې ښکاري چې دغه د دی دو چې کوم ګریټر انډیا او هغه چې کوم د دی دو ورلډ باندې یو رول کاوه نو د دې ته لګي چې ګڼه پاکستان د موږ دا هرډل دی او هرډل ان سنس تاسې دی چې لکیلی پاکستان اوس چې کومه جغرافیایي ګڼه لوکیشن دی
هغه ډېر سټریټیجیکلی جیو پولیټیکل چې کوم دی او سټریټیجیکلی د پاکستان لوکیشن تاسو دی چې هغه د ون وی اور دی ادر چې موږ پاکستان ټول کې لوی خند دی لکه موږ ډېر غټ ملک جوړې دی شو موږ د دنیا د طاقت جوړې دی شو او کوم کې لار کې کڅوګ دینو پاکستان دی هغه وجه تاسو وګورئ کنه چې اول چاینا ته چې کوم دی هغه د ټریولینګ د پاره یا د هغه ګډس چې کومه مارکیټ ته راوړساونو د میډل ایست ته خرید راوړساونو د پاره چاینا به کومه د درې میاشتې غابه کېدلو شپ چې کوم دی هغه د کده شینګیانګ نه روانې دلو نو هغه به یو ځله لایډینګ ته بتللو نو هغه بل اړخ ته به سفر کولو ټیک شو هانګ کانګ اور دغه ته مخامخ لایډینګ صوبې پر بتللو او بیا د هغه ځای په سمندر کې براتلو او هغه پورا چکر به ساوث چاینا سی اور په دغه بیا به میډل ایست اوس چې کومه د سی پیک ولې غنا سی پیک په ټولو نه زیات چې کومه د زور یې چاته ور کړو بلټ اینڈ روډ انیشیټیو چې کومو نو هغه ټولو نه زیات زور خو انډیا ته په دا پر ور کړو چې ډیره لنډه چاینا خو خپل انټرست ته قتل یو طرف ته پاک چین دوستی همیشه نه غنا دغه خبره ده خو په بل طرف ته هغه خو بزنس غنا چاینا also means business خالی دا خو نه ده چې هغه په دوستی او پاک چین دوستی زنده باد خالی خبره نه ده خپل انټرست هغه شارټست پاسبل روټ دغه مخه نه ده اوس خو په ګنټو کې په ورځو کې خبره شو هغه خبره شو چې یو کوم شپمنٹ په 3 میاشتو کې راسیدلو شپمنٹ خپه مزه باندې 21 ډیز شه ده سینګیانګ دغه نه غنا ده شنګای نه غنا راسي غا خو پرې دا غنا چې موږ کدل ته جوختو اوس چاینا دغه د پاره چې تاسو د چاینیز پالیسی وګورئ هغه شفت ویسٹ غنا تاسو کده تاشغورغان ته لاړ شي تاشغورغان ته چې کله لاړ شي نو دغه بالکل د پاکستان سره چې کوم په هغه اړه باندې غاده هغه د میلیونو په حساب باندې انډستریال کمپلیکس یې جوړ کړی دي اور هغه خالي دانه دي چې پاکستان باندې هغه به پاکستان نه بم راځي هغه به د افغانستان د مخبم زی هغه به سنټرل ایشیا بم ټارګټ کوي نو هغه خو خپل اپوي شو چاینا چې یار د ماته دا کاست افیکټیو دی خرچه کم ده ماته اور دغه ځای نه خالي زد پاکستان سره خو بزنس نه کوي پاکستان خو یو ډیر ورکوټه یغه پاپولیشن وایز کا وګوري اکونومیک انډغاب د کتو وګوري نو خو دغه بزنس میډل ایست ورلد یورپ د ټول غنه غدي یو کوم بیا ملکونه وای چې دغه ایگزیکټلی نو هغه ته خود دغه یو لار غنه دی هغه د نو د چاینا چې کومه دا انډستریال شفت یې باقاعده د خو راوړی دی دا بیا خو چې څنګه خبره تاسو کوي یو د بلول بټو زرداری صاحب خبره کړې چې زموږ د بلوچستان چې کوم ټارګټ دی نو دا خو الته چې لکه د اړې غړې وي حالات به خراب نو دا خو بیا خو فائدہ ملته چې تاسو وی لګیږي کنه نو خو هغه ته چې اوس کا تاسو بیا د چاینا تاسو وګورئ اوس ریسنټلی بیا دغه it was 13th or 14th of دغه December again the China or the India چې کومه دا clashes شوې دي ټیک شو هغه میډیا ډېر مطلب د اول د باو کړي دا نه دغه کړ خو یو ټویټ نه چې کومه دا غا لیک شوی دلته یو پولیس ډپارټمنټ چې څوک پولیس روم دی یو ټویټ سره هغه د لداخ نه را دی خو بل یو غاده عثمان هغه ایگزیکټ ښه نو اوس ډیر ریسنټلی غنا دغه 13th or 14th باندې د سکرمشز شوې دي بیا چې تاسو وګورئ په چې کله افغانستان شه د طالبانو د امارت اسلامي نه اول چې کوم د ګورنمنت او حکومت غنا نیټو فورسز الته موجود وي غاوي ایران شه په چابهار پورت باندې شپږ برث باندې انډیا چې کومه د انویسټمنٹ کړو نو پاکستان په تھرو یې بزنس خو نه کول د خو هغه طرف نه چې کومه دا بیا ریلوی لاین باندې د انویسټمنٹ غنا په افغانستان چې کوم به کنیکټ کېدل او تهران سره کنیکټ کولو د هغه په افغانستان چې په هغه باندې کار شروع کړو نو اوس انډیا ته خود داغه مسله جوړه شو چې هغه چا بهر باندې چې کوم د انویسټمنٹ او هغه د پرافارم یې جوړ کړو $8 million دی هغه انویسټمنٹ چې کوم بلته خالی کړو انویسټمنٹ د دې خو به بدل د طرف کاری پدا چې هغه اوس چا بهر پورت چې کومه د ایران سره اګریمنٹ چاینا وکړو نو هغه د تخکاری چې دغه د لاس نه لاړو د خو پاکستان چې کومه د فیوریبل کنډیشنز ورته دي افغانستان چې کوم د انویسټمنٹ کړو کوم په پاپولیشن باندې په ینګسترز باندې په هیلث سېکټر شي په ایجوکیشن سېکټر شي هغه ټوله په لاړل نو دغه هغه وی نه چې سترګې خو په سنټرل ایشیا باندې تاجکستان ازبکستان او په دغه مخاړه ساتلې نو دغه د وجه د پاکستان همیشه هغه د ښکاری چې یاره په پاکستان په ست طریقه چې کومه پاکستان ځکه ټارګټ دی زیات هغه ځکه همیشه به it will remain نو لکه اوس مونږ د دین د غنلې شو چې د چکسر روان دي په پاکستان کې دنه نو د ټول د سیمې چې کوم سیاست ته د روان دی دلته چې کوم د
خود ساخته غټ قوتونه چې کوم دي د هغې ترمنځ چې دا کومې خبرې اتر روانې دا دي او زه نو اوس لکه تاسو چې دا راتلونکی چې کوم وخت په د دې په تناظر کې د افغانستان د چې کوم صورتحال جوړیږي لګیا دی او په دې کې هم هغې غواړي مختلف ملکونه غواړي چې په څه طریقه باندې د خپل اثر چې کوم دی هغه د خپل بحال کړي او هغه د وشي. نو مخکې څه د تاسو له څه ښکاري چې څه به کېږي؟ ګورئ چې په کومه پیټرن باندې اوس موجوده که موږ وګورو چې په یو طرف ته د افغانستان چې کوم ریزروز دي یو اس ایثار کړي دي، پیسې چې ایثار کړي دي، پیسې چې کوم ایثار کړي دي او almost 9 billion dollars دي. یو طرف ته هغه ایثار کړي دي چې ګڼه کولیپس او اخانه جنگي نورم راشي، تبعی راشي، خلک چې کومه ده لوګ راشي، شي نه راشي، خلک را پاسي پر حکومت خلاف را پاسي. خو یو کال تیر شو، یو نیم کال وزيتي راکېږي چې په کومه طریقه اوس الته ډیولپمنٹ ورکس روان دي، چې کوم روډونه الته اوس های ویز چې کومه لګیا دي. خالی تاسو دغه نو وګورئ چې پرون نه بل ورځ دی د خالی د کابل د پاره 60 میگا واټ د خپل غنه چې کومه د بجلی پروجیکټ یې هغه سپلای یې شروع شو. چې په دا چې د برانه تاجکستان د مخانه چې کومه بجلی ورته تلله 66 میگا واټ هغه چې کومه د کابل اور ورسره غنه سو ډیسټریکټس چې کوم نور وی هغه ته سپلای هغه د خپل ریزرو دی وجه چې موږ ته خپل ضرورت پیښ شو غنه شارټ فال دی، نو هغه سپلای ورته بند کړله. هغه سپلای په ځای باندې د فورن چې کوم خپل الریډي یو پروجیکټ باندې کور شروع کړو، نو هغه پرونه بل ورځ دی هغه افتتاح وکړه. هغه سپلای چې غنه لوډ شیډینګ او چې کوم ډیماند دی، نو که په دغه شانته دغه روانو او وری کا دغه یو 2-3 نور کالونه فورن فندینګ نه بغیر د بیرونی امداد نه بغیر او یو اس هم دغه ګوري دغه به کتلو پیسې خو په دای سره وي کنه چې تبه په فاینانسز باندې بچالېږي چې تاسو را غنا فاینانسز نه نو تبه څنګه غنا ترقی کوي تبه څنګه نو هغه شانته کا روانو نو انډیا تم د ښکاری چې کداغه امن راغی او په دغه شانته ډیولپمنٹ نو دا خو د چاینا د پارام ډیر فیوریبل سچويشن دی او د پاکستان د پارام ډیر فیوریبل سچويشن دی. نو دا خو وین وین د دیدو د پاره دی. نو چې کوم د بلینز اف ډالرز په د 13 غنا 2 دهیانو کې دلته په افغانستان شي خرج کړي دي، نو دا ته خواغه په تاسو لایي چې دغه مې لاړلې. نو روتلین کې چې کوم فیوچر ایکسپانشن چې کوم د په سوچ شو هغه مغه ټیسټ وې کاتلو چې پاکستان باندې چې کوم ځای باندې اٹیک خپل طرف نه ډیر د میډیا هاي پرغاو کلاغه په جنگلو کې چې کوم غورځولي وي بمونه، نو بیا پاکستان چې جواب ورکړ نو هغه یو ټیسټ دی د پاره په دانه مخکم چې کومه دا 3 کاله مخکې چې کومه د د پسند طرف نه ټرای کړي او چې غنا چې په کومه د بیا د میزایل خبره چې نه اټ واز مسغه 13 کالم دغه سه شو چې جی یو مس فایر شوې دیغه شوې د میزایل غا شوې دی. خو خبره ده چې اوس اف نو نه خپل کوشش کوي، خو په دې اړه هغه دغه نخ کاری چې څنګه څه طریقه غنا دا بالکل دغه پاکستان سره موږ اوس نور سوو. نو لکه تاسو په خپل دا غنی چې دا چې کوم زمونږ ارسه روان دي لکه دې کې د امدغه رنګ پاتې شو، نو دې کې خو زمونږ د لپاره په خپل څخه ورځ د راتلو لکه امکانات دي که زمونږ د کده دي د کوششونه ناکام شي او دې په خپل بدو ارادو کې ناکامه پاتې شي او دلته نه کاروبار روان شي او دلته افغانستان کې امني پاکستان نه سنټرل ایشیا ته شي نزي او سنټرل ایشیا نه پاکستان ته سيزونه راځي، د چین سامان هم زموږ په لار باندې زموږ بلوچستان آباد شي زموږ داسې، نو دا هډلو چینج برشي کنه. ته یې بردوګان ولې د ټرین افتتاح وکړه چې ترکی پر پاکستان نه ګډس ټرین لاندل، سنټرل ایشیا ته پاکستان نه ګډس ټرین لاندل ګډس لاړل. دغه طریقې باندې چې کومه دا کورې سلولی اند ګریجولی د سیمک شه امن راشي، نو اپ ټولو نزيات وین وین خو خالی دغه د پاکستان د لپاره سنټرل ایشیا د لپاره چاینا د خو ګوره بدامنی دی واجب په افغانستان چې سټیبل التا چې سو پر ګورنمنت نو یا التا چې کومه دا امن نو یا امن اوس چې کوم حالاتي که په دغه شانته غنه دغه په امن په طرف ته لاړ نو within few years انټرنل خو چې سر دی پاکستان خو دی که پاکستان هم بدلګو ته غوښنه دغه د ټریډ کراس بارډر ټریډ چې کومه دا اخري پاکستان ته دمره फायदा ورکوي چې به ګوري د سنټرل ایشیا کې خالي دي انرژي ریزروز څومره دي. بیا چې کومه دا ته هغه بیا وی نه چې لکه د کوم طرف ناراضي پاکستان یو لوکیشن یې تاسو دي چې اخمه خبره ته پاکستان کراس کاوي د ټریډ دی پاره ٹھیک شو کته د ګرمه وبنه
دغه په طرف نورث په طرف ته ځي. من اکثر خلک ته پوس کوي چې د پاکستان ته هر وخت د دومره لوی مسلې ولې ما ولې دومره اهم ځای کیو چې دنیا زما په خیال چې که تاسو اندازو کوي نو د دنیا ټولو کې اهم ځای کې مونږ یو د هر چا لار ده کنه په دې باندې که دلته نه سنټرل ایشیا کې سداسي سيزونه دي هغه د بهر دنیا ته ځي ګلف سټیټس ته ځي نو ام په مونږ ځي که الته نه برازي او دلته برازي نو ام په مونږ راځي نو مونږ ولې چې مونږ خو داسې ځای کې نو د خامخه د یو سوال پکې دا راځي چې پاکستان سره چې د سره باندې که هغه دوستان بظاهر دوستان ملکونه کې تاسو پکې د خلکو د پاکستان د ویزټ خبره هم او د هندستان خبره هم کې دا ټول خبره اوکي پاکستان چې ډیپلوماټیکلی لکه د سفارتي سطح باندې لګیا دی د ځان د پاره کوي نو دا ټیک طریقه روانه ده کنه په دې کې څه کمی وغیرہ چرته ښکاری ګوري ریسپانس خو تر اوسه پر ډیر ښه روان دی چې کوم سفارتي هغه باندې گو کې یو ټایم تاسو لکه موږ دنیا ته خپل خبره کولو کې کامیاب شوی موږ پوي کړی دي په ډیر هغه یو غټ اگزامپل یا غټ مثال چې کوم د اف ای ټی اف ته ګریډ لیست نو وتلم دی غنه دویم چې کوم د هغه چې کوم پاکستان چې کوم فاینانشلی په کوم کرایسس په طرف ته روانه او خبر علی هغه آی ایم اف هم ریلایز کړل هغه چاینا چې کومه د خپل غایه پارکینګ غا چې کوم لونز وی اورغای کړل دغه په دغه شانته سعودي هم چې کومه ده نو دغه نه اشاره ده چې پاکستان په ډیرو لیولز باندې هغه کده فاینانشل دی هغه پولیټیکل دی او هغه چې کوم دی په مختلف غنه کده لکه موجوده هغه خبره کو انټرنیشنل چې کوم کنسرنز وی چې پاکستان یو روګ هند الیمنټس په لاس ته بلاړ شي یا د موجه چې کوم غدي یو کمزوري ریاست یا کمزوري او د موجه اټمی چې کوم اساسي دي دا چې تاسو نه چې غلط خلکو په لاس ته لاړ شي نو هغه اوسټوله دنیا ته دغه یو قسمه میسج ډیر کلیر او ډیر واضح اوس ملاو شوی دي چې نه په دغه شانتام نه ده چې کومه خبره به کېدله هغه وجه دا و چې موږ ما خو د میډیا لکه اشاره درته وکړه چې موږ بدقسمتي دغه ډیره غټه ده چې موږ په فورن لانګویجز شي خپل میډیا تیار کړی نه ده موږ لوکل باندې خو ډیر زیات زور ورکړلو لیا چې کوم د موږ نیوز پیپرز چې کومه خاري هغه هم کتا په ګوته باندې د یو لاس په خالي په داسو ګوته باندې شمارلای شي چې کوم غټ نیوز پیپرز ټول درې خبرونه په پاکستان کې انګلیش هغه هم چې کوم د په غاټه تاسو وګورئ د موږ څومره چینل دي چې کوم په انګلیش لانګویج شي دي نشته دی ښه په دغه شاته نو د تام میسج به بهر ته بسنګ زی نو دغه فورمز دي چې ډیر ایزلی غنا اوس انډیا چې کومه د خالی دغه اندازو کو چې سوشل میډیا باندې د دیدو کنټرول خو یو غا باندې خوشاله دو چې دا ریسنت چې کوم په آیرن ماسک چې کوم دا ډیلو اخلو وای خستو نو چې کوم زیات تر خلک سیکنګ وشو نو هغه د انډین اوریجن نه نو کته وګورئ چې دغه ځاینا کته په کشمیر باندې خبره کې د تا ریچ بند شي د تا د آرټیکل چې کومه دا هغه ایثار شي په یوټیوب باندې دغه حالو چې ته د کشمیر په باره کې خبره کوي نو एकदम د تا ریچ کم شي دغه شان د په ویب سایټس باندې چې کوم ویب سایټس چې کوم دی په هغه باندې انټي انډیا بتا خبره لیا د غاول یا د انټي انډیا کا نور نو تا خو ریالټي خبره وکوله او د پاکستان خبره باندې چې پکښ کوله لیا کوله هغه به فورن لیج غاشو نو دغه مطلب دی چې دی هاف انویست دی دو هغه ځای باندې ډیر زیات انویسټمنٹ کړی دی چې په کوم شموجه ډیر کمزوري پاتې شوی نو په کور دی چې هر یو فورم په قدرت بچ کړی تر څه قدرت تر بچ کړی یو غاکړي لکه اوس ګوري دغه یو خو سټپ دی کنه لکه ریجنل هم پکوري لکه اوس په پښتو کې او دغه سیمه کې د خپل میسج خپل خلکو ته رسول خو د خپل خلکو هم خبره بیا بهر دنیا ته رسول ډیره ضروری ده چې بهر دنیا بیا ترانسلیشنز تزیل یا ترانسلیشن غکوي نو هغه د رمضان بیا نه پکړوي نو موږ په کور دی لکه په کوم شانته میسج رواني نو دغه میډیم هم موږ استعمال کوو ورغه کو او خپل یو پوزټیو او یو ښه ایمیج کوم دی هغه ملکونو ګورو چې چا په خپل ملکونو کې پردای جبه نه ویلي هغه اوسان خپل پورا غړغړ چینلز کولو کړی دي شي نه کولو کړی دي چې دنیا دي زموږ په خبر باندې پوي شي نو مونږ کتلې دي ترکی کې به خلکو انګریزي نه ویل چې کلم ترکی کې چین کې به خلکو انګریزي نه ویل او جاپان او اوس خلک هغه په یوه د چاینا ولا باقاعده انګریزي وی وی ټول وی هغه نور خو پرې دا مطلب د مام واسطه چې سره دغه چاینیز سره تام په خدای د مام په خدای خپل چاینیز نیم یې بیل دی خو د خلکو سره انټریکشن د پاره چا مایکل یا شه د چا فلانه کړه دی نمونه مطلب د کریسچن جی this is my Christian name or this is my international my name is
فلانا چاینیز خو زه د خلکو سره انټراکشن لپاره دغه نامه استعمالوم. نو دا مطلب دا دی چې ته خالي دغه ته وګوره سوشل میډیا باندې ته په خپل لینګویج په پښتو کې لګای خو ته دغه پښتو والا خالي سب ټایټلینګ په انګلیش ور سره وکم اته به ریچ एकदम بدل شي. نو دغه مطلب دا دی چې هر یو غوز دا ریلایز کړو چې ګوري کمیونیکیشن د لپاره دغه لپاره ورلد کمیونیکیشن یو کامن لینګویج نو چې کوم یو کامن لینګویج جوړ شوی دی نو موږ د پکور دی چې موږ لګ هغه فورمز راکو او د خپل میسج چې کوم دی دغه ایگزیکټلی د کوم تاسو پروګرام په کوم پوینټ باندې وکړو چې بیرونی قوتونه د موږ کړیو بدنام کړیو هغه بدنامي او هغه اصل پکچر چې کومه ده دغه شوکاونو د لپاره ډیر ضروری دی چې موږ د مختلف فورمز لکه زموږ سره خبرې ډېرې ټیک دي خو موږ خلکو ته کړي لا ډېرې نه دي نو په کار دی چې موږ کو سفیر الله ګل صاحب تاسو د تجربې نه موږ ډېره غټه فایده واغسته زموږ اوریدونکو به هم تاسو په خبره باندې یقینا چې زیات پوه شوي وي تاسو ډېره مهرباني تاسو موږ ته وخره کو قدرمنو اوریدونکو زموږ پروګرام کتونکو دا زموږ د نن پروګرام او پروګرام چونکې یو ډېر داسې موضوع باندې و چې هغې باندې لکه مونږ کمې خبرې دلته کېږي خو مونږ ویل چې د هغې نه ګیر چاپېره کم داسې مختلف فیکټرز دي چې په هغې باندې مونږ خبره وکړو او مونږ دا خبره لکه ډېره زیاته خپلو کې یو بل ته راښکاره کړو چې یاره اصل کې مونږ د کولو کار څه دی او مونږ څه کول لګیا یو او مخکې څه کول پکار دي. بیا راتلونکې هفته کې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. الله پامان.